کله ماشوم پیدا شي نو داغه په یو غوږ کې اذان ویلې کیږي او په دې بل غوږ کې داغه اقامت کیږي. آیا دا طریقه صحیح ده کنه دا ردی حکم څه دی؟ د دې په باره کې امام ترمذی رحمه الله دا حدیث پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دن وسې وشو حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغلا اذان په وخت کې ویلې دی. او دویم نمبر په خپل باندې حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ولدا له د چا چې بچي وشي نو سدي وکي فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى چې یو سړی د دغه بچي وشو او دغه په دې خیغ وخت کې اذان وایو او په دې غز وخت کې ورته اقامت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لم تزره ام الصبیان دا یو بیماری ده د ام الصبیان بیماری بدته نه لګي. لہذا په دې کې قولی احادیث موجود دي فعلی احادیث موجود دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې خپل نوسو تازانونه په وخت کې ویلي دي او نبی علیہ السلام تعلیم مور کړی دی. امام ترمذی رحمه الله دا احادیث په خپل کتاب کې پیش کړی دي او امام ترمذی رحمه الله مو چې دا حدیث صحیح حدیث دی لہذا دا صحیح طریقه ده او په دغه طریقه د مسلمانانو بچی چې کله پیدا شي په دغه طریقه باندې دا لویږي او طریقه هم دقه ده چې ماشوم به سړی په غیږ کې والي په خپله باندې بالفرض که اخلي دا په غیږ کې والي او په دې ښې غوږ کې دې ورته اذان وکړي او په دې ګز غوږ کې دې ورته به اقامت وکړي. دا طریقه ده. بالفرض که بل څوک هم داسې وي چې هغې ورته ونیسي دا هم طریقه صحیح ده چې ماشوم ورته څوک ونیسي او په دې ښې غوږ کې ورته اذان وکړي په دې ګز غوږ کې ورته اقامت وکړي. البته غوره طریقه دا ده چې سړی یا خدا دی چې یو ښه عالم دی او تقوادار عالم دی دغه د خولې مبارکې نه د اذان وشي نو په دې کې به انشاءالله تفاعل به نیکپالي به ښه خبره وي او بالفرض که ښه عالم نه نو په خپله باندې دې هم سړی اذان وایي په خپله دې هم اذان وایي په خپله باندې اذان ویل او مسلمان له پکار دی چې د اذان یاد کې خپل بچو ته اذان وایي. البته دا طریقه خطا ده چې کله د زنانه ماشوم وشي یا سړی د بهر نه مولوي صاحب راولي یا څوک طالب العلم راولي او هغه د کمې زنانه چې ماشوم شوی دی او هغه باقاعده ناسته ده او بغیر د پردې نه دغه طریقه ټیک نه ده. دغه طریقې نه ځان ساتل غواړي ځکه چې پرده ځان له یو شرعي حکم دی او ماشوم ته اذان ویل او اقامت کول ځان دا یو شرعي حکم دی لحاظ د دواړو شرعي حکمونو خیال ساتل پکار دي. او علماء اصل کې د دې فایده دا ده چې دا ماشوم کله پیدا شي نو دا ماشوم چې پیدا کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر ماشوم د مسلمان پیدا کیږي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه او یشرکانه مور پلار ته یا یهودي جوړ کی یا ته عیسائی جوړ کی یا ته مجوسی جوړ کی او یا ته مشرک جوړ کی نو دا ماشوم مسلمان پیدا کیږي د په اسلامی فطرت باندې پیدا شو په اسلامی فطرت باندې پیدا شو بیا دغه فطرت ورته تلقین مو شو په دغه کې ورته ویل شو نو په دې اسلامی خټه کې پیدام شو او به اسلامی आवाज او د الله ر توحید او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت هغه आवाज او هغه شهادتین دی په غوږونو باندې واوریدل. او بعض علما په کې دا نکته موي اصل کې ردی مطلب هم دا دی چې بس دا د انسان دا ژوند منځ ته خي چې ګوره چې کله اذان وشي اذان نو 15 منټه پس عام طور باندې په جمعات کې بیا خلک استمونس کوي. د دې مطلب هم دا دی چې کله ماشوم پیدا شو اذان وشو او وسو د دومره عمر پاتې دی چې وس دا واپس سم لیدنه ساوخی جو امام په سلور تکبیرات وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور تکبیرات کم چې جنازه کې فرض دي مطلب دا چې ډېر کم عمر د پاره راللې بس اذان وشو او اقامت هم وشو بس صرف منځ پاتې دی او منځ بس دا یو شپېته کاله عمر دی یا یو یا کاله عمر دی وفات کېږي به شپېته کاله او یا کاله څه عمر دی. لہذا د دې مطلب هم دا وي چې ګوره ډېر زیات په حساسیت سره خپل وخت تېر کا د الله تعالی د دین ځان تابع کا نو لہذا دا یو جایز عمل دی. د سوالو دا د هغې جواب شو.